بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية سجود التلاوة. هنا مخکې د سجده تلاوت احکامات ذکر شوي، اوس طریقه د سجده تلاوت ذکر کیږي چې دا سجده د تلاوت به سړی څنګه ادا کوي، د دې طریقه څه ده. كيفية سجود التلاوة أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين. کیفیت د سجده تلاوت دا دی چې انسان د سجده کوي، سجده د تلاوت د دوه تکبیرونو په منځ کې دوه تکبیرونه باندې تکبیرة عند وضع جبهة، یو تکبیر چې کله د خپل دا تندې اګدي علی الارض للسجود پس مکه باندې د سجدي لپاره، لکه چې کله د سجدي تسجی نو دی به یو تکبیر وي، بیا به دا تندې پس مکه کېږي څنګه چې په موس کې سجده کوي داسې سجده به کوي. وتکبیرة عند رفع الجبهة من السجود، او چې کله سر اوچتوي د سجدې نه نو په دې وخت کې به یو تکبیر وي. دا دوه تکبیرات دي. لا يرفع يديه عند التكبير، لاسونه به نه اوچتوي د تکبیر په وخت کې، لکه غوږونو ته به لاسونه نه وړي، غوږونو ته لاسونه وړل نشته. ولا يقرأ التشهد، تشهد هم نشته دی چې د سجدې نه وروسته دی کېني او تحیات شروع کړي. ولا يسلم بعد السجود، او سلام ګرځول هم نشته دی چې د سجدې نه راپاسه د السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا هم نشته دی. نو د سجدې تلاوت ترتیب دا دی چې کله د سجدې لزینو بهتر خبره ده د پاسې ودرېږي او سجدې له لاړ شي. یو سړی په ناسته ناسته سجدې له لاړ نو دا سجده هم جایز ده، خو بهتر دا ده چې دی ودرېدو نو دی به وایي الله اکبر، دی الله اکبر سره به دې سجدې ته لاړ شي. د سجدې په دوران کې به دې تسبیحات وي، سبحان ربي الاعلى دا 3 ځله 5 ځله 9 ځله 10 ځله چې څومره ویلی شي دا یې وي. بیا به دی الله اکبر پاغسي که کېناسته او که پاسېده، بس دا د سجده وه، یو تکبیر د تلو یو د پاسېدو، او په سجدې کې د تسبیحات وي. دې نه وروستو تشهد هم نشته دی چې په قیدې به کېني تشهد به وي، او سلام ګرځول هم نشته دي، لکه څنګه چې مونځ کې دی د مونځ نه فارغېږي او د سلام ګرځوي نو سلام ګرځول هم نشته دي. او چې کله سجدې ته ځي نو د سجدې ته تلو په وخت کې لاسونه غوږونو ته وړل هم نشته، څنګه چې په مونځ کې تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه غوږونو ته وړي دا هم نشته.